د متقین راغې نو متقی چاته ویلې کېږي نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د متقی تعریف کوي وي متقی دې ته ویلې کېږي چې الذي يتقي الشرك والكبائر والفواحش متقی انسان هغه ته ویلې کېږي چې ځان د شرک نه او د کبائر نه او د فواحش نه ساتي دې ته متقی انسان ویلې شي او تفسیر خازن کی د تقوا تعریف دسی کوي چې الله یراکا مولاکا حیث نهاکا الله یراکا چې و دې نه تعالی را مولاکا استا خالق حیث نهاکا په هغه ځای کې چې ته دا غنا من کړې نو چې رب العالمین تر کوم ځای نه من کړې بس هغه ځای ته مزه نه تقوا ده او روح المانی د تقوا تعریف کې وغه دي سوي چې الله يفقدك حيث امرك ته دې ورک نشي په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې ته امر شوی دی نو ګوره که د جهاد موقع ده نو د جهاد په میدان کې به ولاړې که د مانځه موقع ده نو په مانځه کې به ولاړې که د زکات خبره نو زکات به ورکې که د روژې موقع راغی نو روژه به نیسي او کدا حج خبره نو حج لبرزي نو ترې په هغه ځای کې غایب نشي چې په کوم ځای کې تا ته الله امر کړی دی او تفسیر قاسمی کې د تقوا تعریف دسی کوي چې امتثال الاوامر و اجتناب النواهی مع الخوف چې امتثال د اوامر کول په اوامر باندې مواظبت او همیشواله کول او ځان ساتل د نواهیونه او سره د خوف او د یرینا چې د الله د یری دا کارونه نه کوي مونږ کې د الله د یری د وجه نه کوي بل نیک عمل کوي نو د الله د یری د وجه نه کوي او چې ځان د ګنا نه ساتي دا په دې وجه باندې چې د الله نه یریږي ځان د شرابونه ځان د غلانا ځان د زناکارینا ځان د سودنا په دې وجه ساتي چې د سينو چې الله رانه خبش دغه ته تقوا ویلې شي او حدیث د ابن حبان کې دی چې موسی علیه السلام الله تعالی ته فرمایل چې ايو عبادک اتقى الله استا کوم بندگان ډیر متقیان دي و الله تعالی او تو فرمایل چې الذي يذكرني هغه بندگان زما چې ما یادې ولا انسان ما يرینا چې کوم بندگان ما یادې او یری مینا نو دقه ټول کې متقیان انسانان دي د تقوا خپل مراتب دي نو یو تقوا دارا چې انسان ځان د شرک نه وساتي او دا د عام خلقو تقوا ده چې هر انسان بزان د شرک نه ساتي دویمه دا د تقوا مرتبه چې انسان ځان د معصیت نه وساتي د ګناه نه ځان وساتي او دریمه مرتبه دا ده چې انسان ځان د شبهات نه ځان وساتي په یو کار کې شبهه ده ردی نه ځان وساتي یو شی دی د حلال او د حرام په درمیان کې واقع دی او څوک پکې د حلال په تور کې او څوک پکې د حرام په تور کې دا غي نه ځان ساتل پکار دی په دې موبایل کې چې کوم ایڈوانس را اوستل کېږي کنه او کپنی والا بیا ستانه سه اضافي چارجز کټ کوي دا سود دی ښا دې نه ځان ساتي بعضي خلکو ته پته نه او دا ایڈوانس را غواړي نو دا غوړي حرام دی او د سود یو روپۍ خوړل دا ډیر عظیم جرم دی نو عوام خلک ته نه خبر نو یو خبر اول پکار دی او بل خپل هم د ځان ساتل پکار دی څلورمه مرتبه د تقوا دا ده چې خپل زړه د غیر الله د محبت نه پاک ساتل خپل زړه د غیر الله د محبت نه پاک ساتل